لکه څنګه چې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو ته لا 10 ورځې پاتې دي، خو داسې ښکاري چې د دغه پړاو پیل پر وړاندې د افغان حکومت دریځ واضح دی. تازه امرالله ساري وایي چې زعامت باید د افغانستان خلک وټاکي، نه د کوټې او پېښور شوراګانې. دوی وایي چې سوله په ارزښتونو باندې تاویږي او که پښې پرې باندې کېښودل شي، سبا سوله راتلی شي. دا چې واقعا د افغانستان د سولې او جګړې بهیر څومره واضح او روښانه دی، په دغه شپو ورځو کې هغه څه چې روان دي څنګه کېدلی شي د سولې برخلیک ټاکونکی اوسي، او آیا دویم پړاو واقعا پیلېدونکی دی او که نه. هغه مسایل دي چې پرې باندې بحث لرو. نصیر کمال سیاسي فعال همداسې به د سکایپ له لارې سره دی بحث ته له ده سره ادامه ورکوو. کمال صاحب سلام، بحث ته ډېر ښه راغلاست. وعلیکم السلام. کمال صاحب، په دغه شپو ورځو کې د افغانستان د سولې او جګړې مسیر څومره واضح دی؟ تاسو ته معلومه ده چې دغه د لکه اوس چې تاسو ویلې د کرسمس په باندې دغه سولې اجنډا باندې تقریبا موافق شوي وو او رخصت راغو، تعطیل راغو. دغه وخت دا بیا چې مذاکرات شروع کیږي، طالبان کوشش کوي او پاکستان کوشش کوي چې یو نوی فشار په افغان حکومت راوړي او دغه د جو بایډن نوې پالیسي چې دا دې باندې یو فشار راشي چې په دې کې د پاکستان څخه هم معلوم شي او طالب ډېرې راسته راوړنې ولري. نو دغه وقفه چې راغلې ده، تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د طالب مشران تللي دي او هلته مختلف هغه مانورا ورته موږ ویلی شو هغه ترسره کوي، ویډیوګانې د دوی خپل جنګیالیو سره ګوري، د هغوی ټریننګ سنټرونه ګوري. دا ټول دغه په ګوته کوي چې د دغه رخصتۍ نه وروسته دوی باید په یو قوي موقف باندې راشي، افغان لوري سره خبرې وکړي او یو څه لاسته راوړنې ولري. نو دا تقریبا دغه حالات ښیي. اوس څه فکر کوئ ښاغلی کمال، دویم پړاو خبرې چې واقعا د دواړو خواو دریځونو ته په کتو سره ډېر ستونزمن دی چې پیل شي او ډېرې ستونزې پر وړاندې هم پرتې دي. فکر کوي چې دغه دویم پړاو پیلېدونکی دی؟ دې کې هیڅ شک نشته. زه فکر کوم چې دویم پړاو به شروع شي، خو یوازې یو شک پکې دا دی چې امکان لري چې دا لا وځنډېږي. دا دویم پړاو خبرې امکان شته چې لا وځنډېږي تر څو د امریکې نوی رئیس جمهور فکر کوم په 18 د جنورۍ شاوخوا باندې د ټرمپ زی او نوی رئیس جمهور په 15 جنورۍ کې راځي، واک په لاس کې اخلي. نو زه فکر کوم چې د افغان حکومت هم یو ډول فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکا په هر تحول پورې تړاو لري یا تړلې ده؟ دې کې خو هېڅ شک نشته، خو چې هلته څه تحولات راځي، دغه اوس چې ما مخکې ذکر وکړ دغه مانورې چې شروع شوي دي همدې په خاطر شروع شوي چې د جو بایډن نوې اداره کومه پالیسي جوړوي دي، دوی پکې باید یو څه هم وسي. نو دې کې هېڅ شک نشته د افغانستان په جنګ او په سوله کې د امریکا مستقیما او غیر مستقیما په دواړو خواو باندې اغیز کوي او بیخي کې ککړه ده. او دغه مذاکراتو میز باندې چې طالب کېناستو، دا خو امریکې کېنوو، په پاکستان فشار راوړو. نو او دوی ترمنځ تاسو ته معلومه ده چې کله مذاکرات ټکنۍ شي، بیا خلیلزاد یا مایک پمپیو راشي، دوی ترمنځ بیا مذاکراتو ته یو پوش ورکړي، دیکه ورکړي. نو بیخي دې پورې دا تړلې موضوع. څرنګه چې تازه د ولسمشر مرستیال ویلي چې د افغانستان زعامت باید خپله خلک وټاکي، نه د کوټې او پېښور شوراګانې. دغو ملاحظاتو ته په کتو سره یا د حکومت دغو دریځونو ته په کتو سره فکر نه کوي چې دغه دویم پړاو به ستونزمن نه اوسي، ځکه چې طالبان ډېر ټینګار په دې باندې کوي چې دوی نه غواړي د ټاکنو له لارې د هېواد ولسمشر یا زعامت وټاکي؟ ګوره، افغان حکومت دریځ خو همیشه واضح دی او دا اوس چې کومه خبره کړې دویم مرستیال، دا واقعیت دی. خو دلته جنگ افغان ولس نه دی شروع کړی، ځکه دوی د سولې په راوستو کې کوم رول نه لري. جنگ
خو نړیوالو شروع کړی د پاکستان په مټ شروع کړی په جنگ کې طالب داخل دی اوس حکومت داخل دی نو افغان ولس خو جنگ نه دی شروع کړی کله چې د جنگ یو مستقیما اړخ ونه اوسېږي نو د په جنگ کې رول نه لري تر دا دمه پورې دوی ته هغه ډلې لکه ما چې ویلي چې په جنگ باندې مستقیما اغېزناکې دي هغوی د ولس ته رول نه ورکوي دا خو حقیقت دی باید چې جګړه کې رول نه لري په سوله کې څومره داخلي دي په سوله کې څومره نقش لري څومره دوی پوښتل شوي دي څومره هغه مسایل چې د پردې تر شا روان دي دوی ترې خبر دي او باخبره دي په دغه برخه کې ګوره تر دا دمه یوازې افغان ولس قرباني ورکوي نور هیڅ دوی په د جنگ قربانیان دي یوازې موږ به داسې ووایو دوی هیڅ رول نه لري په سوله کې افغان ولس چونکې جنگ دوی نه دی راوستی ټول رول هغه نړیوالو راوستی چې په دې منطقه کې انګیج دي پاکستان راوستی او هغه ډلې چې په جنگ کې مستقیما ونډه لري که هغه افغان حکومت دی په جنگ کې مستقیما ونډه لري طالب دی په جنگ کې مستقیما ونډه لري هغه اړخونه د دې قدرت او توان لري دستي دا سیستم داسې جوړ شوی چې دوی ته واک ورکړی دی چې تاسې به سوله برخه کې خبرې کوئ نو افغان ولس باندې به تپل کېږي لکه څنګه چې جنگ تپل شوی دی دغسې به په افغان ولس سوله هم تپل کېږي دا به دوی هلته فیصله کوي بیا به افغان ولس ته وایي چې دغسې وشو نو دواړه تپل شوي دي هم به سوله تپل کېږي هم به جنگ تپل دوی یوازې افغان ولس قرباني به ورکړي دا چې دوی به شعار ورکوي چې سوله په ارزښتونو باندې تاویږي او که پښې په باندې کېښودل شي سبا سوله راتلی شي دا به بیا هم د شعار په بڼه پاتې کېږي دا یو شعار دی او نه یوازې شعار دی بلکې حقیقت دی باید داسې وشي چې سوله کې افغان ولس وپوښتل شي د دوی رای واخیستل شي خو دا به بیا د سولې نه وروسته معلومیږي چې دوی دواړه غاړې چې طالب دی او افغان حکومت دی که خو الله پاک چېرته سوله راوستله چې بیا دوی ولس سره څه کوي نو دستي دا د شعار په بڼه موږ ویلی شو دا کوم حقیقت دستي نه لري څه فکر کوئ چې اوس کله چې دویم پړاو پیلېدونکی دی تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېرېږي هغه مسایل چې ډېر تاکید ورباندې کېږي او ډېر غواړي حکومت تمرکز هم دویم پړاو خبرو کې پرې باندې وکړي اوربند دی فکر کوي چې طالبان اوربند خو پرېږده حتی تاوتریخوالی به کم کړي ګوره تر دا دمه خو دا څومره وخت چې وشو دوی خبرې روانې کړې وي یوازې مسایلو باندې بحث کېدو اصلي ایجنډا باندې نه ایجنډا جوړه شوې ده او نه بحث شوی دی نو زه فکر کوم چې اصلي ایجنډا به اوس رامنځته کېږي مخې ته به کېږي چې دې کې به د اوربند موضوعګانې وي او بیا به د حکومتدارۍ موضوع وي د طالب د راتګ موضوع به وي نو هغه حیاتي موضوعګانې به دغه نوې پړاو کې شروع کېږي او ډېر مشکلات ستونزې به دواړو اړخو ته وي او امکان لري چې ټکنۍ شي بیا به یو درېمګړی قوت دلته بیا وجود لري چې دوی ترمنځ کومې شخړې حل نه شي هغوی به یې حل کولو کوشش کوي یعنې پرته د امریکا له نظارت څخه دغه خبرې امکان نه لري چې مخته لاړ شي یوازې نظارت نه دی دې کې د هغوی مداخلت هم دی او د هغوی مستقیما رول دی یا فکر نه کوئ که چیرې مستقیما رول یې پکې وي هغه مسایل چې حکومت تازه اشاره ورته کوي ارزښتونه دي چې پښې باید پرې باندې کېښودل نه شي کېنښودل شي فکر نه کوئ چې دغه مسایل به ټول له منځه لاړ شي تل حکومت هره مسله سره کرښه ټاکلې خو بیا تیر شوي دي ګوره دا یو نیم کال چې خلیلزاد سره طالبانو مذاکرات کولو دي کې افغان موږ به داسې ویو چې افغان دولت مخالف و نو د ولس نه پکې څوک نه و ناست نو زه فکر نه کوم چې هغه د خلیلزاد په مذاکراتو کې ولس ته څه ونډه ورنه کړه پټې معاملې وشوې دغسې به په دې اوس هغه کې پټې معاملې کېږي یا به ښکاره کېږي خو ولس به یې اړخ نه وي او افغان حکومت چې کوم دریځ لري دا خو واقعیت دی دا رښتیا ده چې ولس چونکې زیاته قرباني ورکړي دوی باید په دې سوله کې څه هم اوسي او کم از کم یو نظارت کننده خو اوسیږي او بیا هغه فیصلې چې دوی په مذاکراتو کې کېږي هغه ولس سره شریکې شي او د دوی رای هم واخیستلی شي خو فکر کوي چې طالب یې مني دغه مسله نه طالب خو دستي نه حکومت په رسمیت پیژني او نه افغان ولس په رسمیت پیژني او دولت سره هم جنگ دی دغه تاسې ګورئ وجل شروع دي او افغان ولس هم په رسمیت دستي نه پیژني دوی تاسې که دغه نه وي د دوی د ویاند او دغه خبرې واوري دوی وویلې چې د ولس وجل روا دي
د دولت وجل روا دي، نو هغوی خو دې کیسه کې نه دي، د ولس کیسه کې خو کوي، خو اوربند به اعلان شوی وي، خبرې به په میز وي، ایجنډا باندې وي، بیا به سره مخې ته تلو. تر د 18 کالو جنګ کې دوی یو 3 ورځې چې هغه هم د حکومت یو فشار یا یو ډیر ښه پلانګذاري کړې وه، اوربند شوی او بیا خو موږ اوربند ونه لیدو. نو بیا څه فکر کوئ هغه څه دي چې طالبان یې وړاندیز وکړي، حکومت یې هم ومني او بالاخره په پای کې سولې ته ورسي؟ ګورئ دا د دوی د دواړو ترمنځ موافقه ده چې دوی په اوربند ډیر مهم اوربند دی، که چېرته اوربند باندې دا دواړه موافق شي نور مسایل بیا ستونزې نه دي. ګورئ دوی نوې مسله 1000 بندیان دي، چېرته اوربند وشي خو بندیان هم ازادېږي، دوی ټول مسایل حل کېږي، دوی ته نوی چانس پیدا کېږي. خو ستونزه دا ده چې هلته عام وجل شروع دي او بیا دلته غوښتنې کېږي او دا نوې غوښتنې کېږي. دغه د ولس هم د تشویش خبر همدا ده، تر هغه چې اوربند ونه شي مذاکرات څه معنی؟ مذاکرات معنا دا چې نتیجه نه ورکوي خو مذاکرات شروع دي، دغه معنا ده. مذاکرات شروع دي، یو هیله تمه شته چې نتیجه به ورکړي خو وغیره به وي، نو نور دې معنا بله نشته ده. ولس ته سوله پکار ده او یو بل سره موافق کېږي چې او مشکل حل کېږي، دا په سوله کې کېږي. نو کمال صاحب په اوس وخت کې څومره طالب حکومت او حکومت په طالب سره څومره د دوی ترمنځ اعتماد شته، څومره یو بل باندې دوی باور لري؟ آیا د اعتماد سازي فضا د دوی ترمنځ موجوده ده؟ بالکل اعتماد سازي فضا په دې موجوده ده چې خلیلزاد سره کومې ژمنې خلیلزاد طالب سره البته کړې وي چې هغه د بندیانو خلاصون، بندیان حکومت ورته خلاص کړل، هغه تخنیکي مسایل یې موږ نه چورو، هغه خو وي یو دم پې نه شو، څه مرغۍ خو نه وي چې یو دم یې آزاد کړی وي او دوی الوتې وي. 15,000 بندیان خلاص کړل، قطر کې مذاکراتو کې ورسره کېناستل او دغه د ډایلاګ روان دي، په ایجنډا باندې موافق کېدو نه، په ایجنډا هم تقریبا موافق شو. نو یو څه هغه شته دی، امیدونه تمې شته دی چې دوی ترمنځ شو کې اوس څومره چې طالب او دولت سره زیات کینی، زیات انګیج کېږي، دا ګټه کوي، هم طالب ته ګټه کوي، هم سولې ته ګټه کوي، هم ولس ته ګټه کوي. او څومره چې دوی ترمنځ ناسته کمه کېږي، دا ستونزې راځي، درېمګړی قوت راځي دوی ترمنځ یو خراب ټکي رامنځته کوي چې بیا دوی سره خفګان رامنځته کوي. کمال صاحب دا 3 میاشتې خو دوی یو ځای په دوحه کې په یوه میز په یوه دهلیز کې سره کېناستل، څومره پر ځای او څومره له لاسته راوړنو ډکې خبرې یې ترسره کړې؟ ګوره پر ځای خو څومره چې د موږ تمه وبښئ د ولس تمه ده هغومره خو لاسته راوړنې موږ نه لرو، او څومره چې موږ امیدونه او تمې وې تقریبا اسلامي ملکونو OIC او د نړیوالو هغه خو موږ تر اوسه لاسته نه دي راوړي. خو یوازې یو امید یو ټکی شته دی چې دوی بهیر روان دی، دغه د مذاکراتو بهیر روان دی او په دې بهیر کې به ټکي رامنځته کېږي، لکه اوس په ایجنډا باندې سره بحث وشو، نو په ایجنډا باندې به سره بحث کېږي او په قراره به موضوعات او معاملات مخې ته ځي. فکر نه کوئ کمال صاحب چې دغه لړۍ ډیره پڅه روانه ده، ډیر ورو دغه مذاکرات روان دي، کله چې دوی 3 میاشتې په یو طرحه یو طرز العمل باندې تېرې کړي، اجنډا لا نه ده پیل، وروستي مسایل لا پر ځای پاتې دي، دا به څومره اوږدي او که نه دا عادي روال دی د مذاکراتو، همداسې به ترسره کېږي او روانې به وي؟ ګوره طالب ته تشویش په دې نشته چې خپل قوت لري، افغان دولت چې دی هم سیستم لري، نظام لري، دوی په دې باندې یا ملکونه چې دي دوی په دې پروا نه راځي چې موږ څومره دې ته ضرورت لرو او موږ څومره ولس اغېزمن کېږي. دوی یوازې پروا فکر تشویش دې ته دی او چې څومره لاسته راوړنې ولري، څومره دوی د دې موقع نه استفاده وکړي، طالب پاکستان او هغه اړخونه چې دوی سپورټ کوي، دوی یوازې ایجنډا دا ده او همدغه ایجنډا په اساس باندې دوی په مذاکراتو میز باندې ناستي او خپلې غوښتنې مخې ته وړي. نور هغه دې کیسه کې نه دي، دا فکر ولس کوي، ما او تا او دغه عام چې هغه وجل کېږي دا په دې تشویش کې دي. دې نورو ته دې جنګي ډلو غاړو ته دوی ته هېڅ کله دا تشویش نشته دی چې هله زر وشي. دوی خلیلزاد سره یو نیم کال تیر کړو، نو زه فکر کوم چې که دوی د همدغسې حالات وي، صورتحال وي، امکان لري چې دا وختګیره شي، کال یو نیم 2 کاله وخت واخلي. یعنی تاسو وایئ چې طالب یو قوت دی، آیا طالب واقعا یو قوت دی او که قوت پرځول کېږي؟
ګوره قوت خو د 18 کاله که موږ ظاهرا وګورو ناټو د امریکا د دوی سره جنگ وکړ او دوی په دې ختم نه کړو. دوی خو دلته راغلي وو چې موږ القاعده او د القاعده سپورټران چې هغه طالب په هغه وخت کې اسامه نه ورکولو دا موږ به خو بنیاد نه وباسو. نو دوی باندې خو دوی ونه توانېدل چې دا ختم کی او دوی مزاحمت لا ورځ تر ورځې اضافه شو او چونکه امریکا اوس د منطقې نه یعنی پلان دا و چې دوی وزي نو دوی مجبورا طالب سره خبرې شروع کړې مذاکرات شروع کړل. همدغه د دوی د قوت نتیجه وه چې اوس په میز سره ناستي کني خو بون کې به کانفرنس کې به دوی رغوختي وي او ورسره به ناس و موضوع به هیڅ مشکل نه وي حل بنو لکه کرزي صاحب ته طالبان راتله یا نور هغه ته چې موږ اوس پرېږدي تاسو سره خبرې کوو او موږ ته د ژوند حق راکړي هغه میډیا کې داسې هغه کېږي نو دوی نه ورکولو. کرزي څو د پیس خواص وکړو ورسره خارجيانو نه منل خو دا اوس یو قوت دی چې نن ته مجبور یې ورسره دوه قرارداد کوي یو خلیلزاد ورسره وکړو یو به اوس افغان حکومت ورسره کوي چې حکومت سیستم ته نظام ته داخليږي نو دا خو یو قوت دی خو شک نشته نو په دې خو سترګې سړی نشي پټول. اوس څه فکر کوئ چې بالاخره د جنگ وروستی فصل به کله وي او څوک د سولې پر وړاندې واقعا یو لوی خنډ دی؟ ګوره د سولې په وړاندې خنډ چې دی هغه لاسته راوړنې دي چې هر یو کوشش کوي چې زیاتې لاسته راوړنې ولري خپلې غوښتنې زیاتې مطرح کړي. هغه اصلي هدف دا دی په داخل کې چې موږ دولت او طالب وایو بیرون ایجنډا څه د هغه ګاونډیان دي چې پاکستان دی هغوی وایي چې داسې حکومت دي چې هغه د ډېره فیصدي زموږ پکې ونډه په افغاني نظامي دی نو موږ باید په دې کې رغنده رور ولوبو او هغه یوازې د طالب په وجود کې کیږي. بل خبره دا ده چې دا کوشش هم کوي چې په سوله کې د امریکا په جنگ کې خو امتیازات واخیستل په سوله کې موږ د امریکا نه یا نړیوالو نه څومره چې کېدې شي زیات امتیازات ترلاسه کړي. دلته د مذاکرات چې ټکنیکيږي او هغه کېږي دلته پر دې تر شا دغه مسایل دي ترڅو چې دغه مسایل ته جواب دی ونه وسیږي نړیوال دې ته جواب ونه وي نو زه فکر نه کوم دلته په میز باندې دا کشمکش تر ډیره حد جریان لري دوام بلري. نو دا او هغه د اوربند په ټکنیکيږي دا اوربند چې نه کېږي هم دغه یوازې وجه ده چې دلته گاونډیان هغه ګټه چې دوی توقع کېږي هغه ګټه تر اوسه نه حاصله کړي. کله چې په دې پوه شي د ګټې ضامن څوک وشي یا ګټې ورته وشي د مذاکرات خپله په تیزۍ سره مخې ته ځي او نتیجه ډېره مننه کمال صاحب سلامات اوسئ. نصیر کمال سیاسي فعال و چې په ټوله کې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو د پیل او همدارنګه د ولسمشر د لومړي مرستیال پر څرګندونې له موږ سره بحث درلود.